أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث بهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. درود شریف ہوئی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د ابراهيم عليه السلام بعض قولی و پہلی عبادت ذکر کئی. پہلی عبادت داد وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ اور قولی عبادت داد رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. قولی عبادت سو دعاگانی ذکر کئی اور پہلی عبادت بنا د بیت اللہ مرکز د توحید. ابراہیم علیہ السلام مکی حرم تا دعا کرے دا سوئی اول بحث تا گو رئی تحتی لفظی ترجمہ وَإِذْ قَالَ ابراہیم یاد کا وقت ابراہیم علیہ السلام ایدو ربی ازما ربا اجعل هذا بلدا آمنا دا وادی دا امن خارو کرزا و وادی ذکر چی سورہ ابراہیم کے ذکر دا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. حاضا چق وادی تا اشارت یو خو پکی امن خار جوڑ کچی بی امنی پکی نہیں اور دیم ورزق اہلہو من الثمرات دی کچی سو کوسی کی اغیتا میوی ورکا رزق ورکا اہل دے دیتا من الثمرات دا قسمہ قسم میوون خدا میوی چاہتا ورکا من آمن منهم باللہ والیوم الاخر چاچی ایمان راوڑی دا دینا پا اللہ و دا آخرت پورز اللہ ورطوئی ومن کا پرپا امتیو چاکو پر کڑیما ہوئی تا رزق ورکوم خدا دا پا امتیو قلیلا لکسان زمانہ بدتا پیدا ورکم ثم اضطرہو الى عذاب النار بیا بے مجبور کم جبر سر بیرا ولم دا جہنم اورتا و بیس المسیر و دیر بل سیدہ ورطا. دی آیت کریمہ کی دو خبر ذکر دعاگار ابراہیم علیہ السلام دعا بجامع دعا کے کلیات ذکر جزیات خودیر سے دیا خو زبط کے نرازی وائی دارا کا نطول وقت بدے پمدی تیر سی سبق نبوت چوائی سپلائی راکاو خلائی راکاو باسکٹ راکاو کرتائی راکاو ڈوڈائی راکاو بیندائی راکاو یو چیز ذکر کیا کار خرابی کی کنٹرول وقت بدی پای کلیات بابا دعا کے ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام دعا کی کلیات ذکر کیا یو کلی دا ذکر کچی دیا علاقہ کے امن رامن دوی میں دا ذکر کچی رزق دے اہل تورکہ دا دو خبری دی امن و اقتصاد تا خلق اقتصاد سمین و خوشحالی کر اور پیسے اور سر ڈیری امن نہیں کور نہ بار نچی راوتل غلی تختی یا خوشحالی کی خپائی یو دویم دارے چی دا امن موقوف علیہی دے اقتصاد تا پار دے اقتصاد بستا کل حقیقی چی وطن کے امنی بار وطن سے کاروبار لکار کولے چی دا مرک خطر دی نہیں دا تختولو خطر دی نہیں نزکی ورزو اہلہو من الثمراتی دا امن نروز تک نا اول امن دے و اسلام دا امن دین دے سڑے دیر خپش دی منگ مسلمانان نسشے جوڑ دا خلق راتا پا کم ندر گوری
او دا موږ ځانونه داسې کړي خپل نقص موږ در چا سره ځان برابرو ځان برابر که موږ وایو چې دا خلک خفه نه شي چې کافرو ته ښه ښکاره شي هلکه موږ مسلمان یو جدا قوم دی خپل لباس خپل هر څه باندې سړی نه شرمېږي هېڅ خبره نشته دا سیده که نه ده لمنګ مسلمانانو کې ډېرې کمزوریان دي پرونه ته دې ملګري خبره وکړه قرآن یې چې سوی دی قسم دی پرونه رئیس ته زه بیخي په ځان نه پوهېږم او سار مې قرآن کریم د تلاوت دپاره راواخیسته په خدای مې د قسم چې د قرآن نه ما ته ډېر شرم راته چې ډېر شرم راته چې تا موږ څنګه تلاوت کوو 1 کیلومتر مسافه زموږ او د دې سړي په منځ کې نشته دی 15 قرآن شریفونه یې سوي که دا په ډنمارک کې سوی وی یا په هالینډ کې سوی یا په امریکا کې سوی وی نو دلته به موږ دا وطن په سر راخیستې وی روډونه به م بندولې او د ګاډو شیشې به م ماتولې او دوکانونه به م ویشتلی داسې فساد به م کولی که نه دا د مسلمان بچی دی د مسلمان په کور کې پیدا شوی دی 15 قرآن شریفونه راواخلي او په اور کې واچوي او جومات مسلمانان ورته ولاړ او هغوی ورته څه نه وایي دا ډېره د افسوس خبره ده دا هسې تشې قیسې دي چې موږ یې خلکو له کوو جمعې په ورځ خلک جړو ابوجهل داسې وکړل نبي علیه السلام ته اوس سپین ږیري جاړي چې نبي علیه السلام سره ډېر ظلم کړی خو د ابوجهل د رسول الله سره ظلم کړی او رسول الله هم د شاعر الله نه دی او کتاب الله هم د شاعر الله نه دی دا خو د ابوجهل چې نبي علیه السلام سره کوم ظلم کړی او دا خو د هغې نه زیات دا څه ظلم نه دی دا ظلم دا نه دی آینده نسلونه به زمونږ دا لیکي که به نه لیکي خلکو له به بیانې 15 قرآن شریفونه جومات کې سوي نو د رسول الله سره چې کوم ظلم ابوجهل کړی و هغه هم ظلم او دا د کتاب الله سره دی او ابرهه چې د کعبې سره کم کړی وګورئ د کعبې ورانولو ته کعبه ښه ده که قرآن درجه اوچته ده قسم دی چې د قرآن سره دا ظلم د ابرهه د ظلم نه زیات دی او د ابوجهل د ظلم نه زیات دی ګورئ موږ پې خفه هم نه یو یو ورځ م روټۍ کمه نه کړه چې دا ولې دا مسلمان بچی داسې وکړي دا به څه کېږي کافر نه خو ګیله نشته هغه ته خو د انګریزي کتاب او د الله کتاب یو شان دی هغه المارۍ کې انګریزي کتاب هم پروت دی انجیل هم پروت دی تورات هم پروت دی قرآن هغه ټول داسې ولي هغه ته د قرآن اهمیت څه معلوم دی مسلمان هغه کې وکړي موږ خو پې خفه یو هغه ته خو اهمیت هم نه دی معلوم او د مسلمان په معاشره کې داسې کېږي دا موږ نه څه جوړ شو په څه به رانه جوړ شي او دا امام احمد ابن حنبل رحمه الله چې جیل له تللی و دا د چا ښځې له ورغلی و ابو حنیفه جنازه چې د جیل نه ووتله چا په کور ورختلی و دا امام بخاري چې د یو وطن نه شاړه بل وطن باندې به ننوتو د بل نه به شاړه په بل نه به ننوتو هغه څه زنا کړې وه که غلا یې کړې وه خو ملا وکړه ملاتوب خو دی دې دپاره چې یو ځای نه به د څوک سړي په بل ځای به دی ورننباسي او بل ځای ملاتوب وایي دې ته که داسې ملاتوب کولی شی وی کوي که نه اوس سبق پرېږدی قسم په خدای که پکې خیر شته چې وایي زه دې دلته یم او دې ځای نه دې نه خوځېږم او زما ته دې دا امامتي دې زما یو درس او تدریس مې دې ومي او زه دې هر څه منمه د خلکو نو دا پرېږدی دې سبق کې قسم په خدای که خیر شته د ابو حنیفه په شان ملیان ځان نه هغې لاره تعقیب کړو باید موږ او تاسو او د امام احمد ابن حنبل جیل له به یو 10 ورځې لاړ شي نو وجل کېږي یو 100 ورځې د موږ جیل کې تېرې کړو نو څه چلو شو غلا کې تللي یو که زنا کې دا سره شرم خبره ده چې جیل ته بوتلو هېڅ شرم خبره نه ده پانسي دې شي نو مړ کېږي به نه څه سعید ابن جبیر رحمه الله نه لوی خلک یو هغه بېګناه هغه څومره شخصیت و چې الله سره معامله روغوي نو موږ د جیل نه وېرېږو او د امامتۍ د پرېښودو نه وېرېږو اواز نه شي اوچتولی خدای دې په موږ رحم وکړي نو الله فرمایي خدا دویم قولی پہلی عبادت وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ آوت کی چوچتول ابراہیم علیہ السلام بنیادنا د کعبه من البيت د بیت الله و اسماعیل علیہ السلام او دوار ویل ربنا تقبل منا یا رب زمون ته قبول کی مونږنا انک انت السمیع العلیم یقینا توریدن کې یو پویای
عمل نوی سبب قبولیت دعا کی عمل فیدہ نہ کئی چی قبولیت نہیں ربنا یا رب زمان وجعلنا مسلمین لکا منگو گرزے غاڑی خودن کی تالرا ومن ذریتنا و گرزے دا بچو زماننا امتا مسلمتا لکا یا جماعت غاڑی خودن کے تالرا وارنا مناسکنا و خیمنگتا شرائد عبادت زمانگا و تب علینا رجوع کی پمنگا انکا قننتا انت التواب و توب قبل انکے یا الرحیم و مہربانی ابراہیم علیہ السلام اصل مقصد بیت ہوئی جوڑ کو مرکز دا توحید ہوئی جوڑ کو خدا توحید دا مرکز دا پارا امیر پکار دے جماعت جوڑ کو مسجد نواغی دا پارا امام پکار دے کعبہ مدرسہ و دا درسگاہ جوڑ کر دا آغی دا پارا معلم پکار دے اس معلم دعا کئی ربنا یا رب زمان وبعث فیہم رسولا منہم راولے کے پدی کی او رسول دا دوینا اغسی صفتونا بئی یتلو علیہم آیاتک چست آیاتنا بتی رئی تلاوت کئی مبلغ بئی ویعلمهم الکتاب خلق الرب کتاب و حکمت خینو معلم بئی ویزکیہم و ددی تزکیہ بکئی مرشد بئی دا سے استاز ورکی چرا دری صفتونا پکی مبلغی معلم یو مرشدی دا دری صفتونا پکی دے خلق اللہ دا سی مربی ورنصیب انکا انت العزیز یقین انت دا عزت غلبے والا یو الحکیم دا حکمتن والا دغتو گوری ترکیب اور ہر بیتا اس ضرب مضاب معباد تقال پہل ابراہیم و پہل سے پہل سرد پہلنا جملہ پہلی قول سے ربی اثر کی یا ربی دے ادعو ربی دا فاعل مفعول دے دا دو دا پارا جملہ پہلیا ندا شاہ جال پہل حاضا دای مفعول اول شو بلدن آمنا موصوف صفت دای مفعول ثانی سے جملہ پہلیا شو ورزق پہل و فاعل اہلہو دا مبدل من ہوش من الثمرات جار مجرور متعلق رہتا ورزق پورے من موصولہ من پہل ضمیر پاکی مستثرہ غیظ الحال شمنہم جار مجرور پہ اعتبار دا متعلق سرہ حال شذ الحال سرد حال نہ فاعل دا معنی شو با جارش اللہ معطوف علیہ شو ہر پہ اعتبار یوم الاخر موصوف صفت دا معطوف شو معطوف علیہ سرد معطوف مجرور دا با شجار سرد مجرور تعلق تر امانہ پوری نیسی امانہ پہل سرد فاعل و سرد متعلق جملہ پہلیہ سلد منشا موصول سرد سرین مبدل من ہو دا اہلہو شو مبدل من ہو سرد بدلنا دا مفعول دا ورزق شو پہل چ ورزق دے سرد فاعل نا چ ضمیر دے سرد مفعول نا سرد متعلق نا جملہ پہلیہ انشائیہ شو قال پہل ضمیر بکی متاثرہ فاعل جملہ پہلیہ قول شو ومن کفرا وارزق من کفرا ارزق پہل و فاعل من موصولہ کفرا پہل ضمیر بکی متاثرہ فاعل جملہ پہلیہ دا سلہ شو موصول سرد سرینا مفعول دے ورزقو شو جملہ پہلیہ شو فحرفیات تب امت تیو پہل ضمیر پاکی متصرہ غی فاعل ہوئی مفعول شو قلیلا زمانا قلیلا موصول سر صفتنا دا مفعول بھی دا امت ہو شو جملہ پہلیہ ثم حرف اضطر پہلا فاعل ہوئی مفعول شو الا جار عذاب النار مضاف مضاف الیہ مجرور سے جازم تر تر اضطر پر جملہ پہلیہ شو حرف بیس پہلا المسیر فاعل شو پہل سر پہلا جملہ پہلیہ شو اور مطلب مخصوص بضم حذف دے چہیہ وہ حرف اس ضرب مضاف مع بعد يرفعو فعل ابراہیم فاعل شر قواعد دا مفعول به سے من البيت دا جار مجرور متعلق سے تر يرفعو پر اسماعیل عطف شپ ابراہیم باندې جملہ پہلیہ ربنا دا مقوله دا قول دا چی یقولان ربنا یا ربنا ربنا دا مقول دا دو دا پارا دے ہاں تقبل منا تقبل فعل ضمیر بکی متصرہ فعل منا جار مجرور متعلق سے تقبل کون جملہ پہلیہ ان حرف دے حروف مشبہ بالفعل کا اسم شو او انت مبتدا السمیع خبر اول شر علیم خبر ثانی سے متراسل دوار خبرنا خبر دے ان شو ان سر دے سر جملہ اسمیہ مصدرہ پہ ان سر ربنا یا ربنا ادعو ربنا دو فعل فاعل ربنا مفعول سے جملہ پہلیہ وجعلنا مسلمین لك وجعلنا اجعلنا فعل فاعل نائب مفعول اول شو مسلمین موصوف لک جار مجرور پہ اعتبار متعلق سر دای صفت شو موصول سر دای صفت نا دا مفعول ثانی دے اجعلنا شو جملہ پہلیہ شو ومن ذریتنا واجعل من ذریتنا اور ہر پہ تک اجعل فعل من ذریتنا من جار ذریتنا مضاف مضاف مجرور من شجار سر مجرور ندا مفعول ثانی شد اجعل دا پارا امتا مسلمتن امتن موصوف مسلمتن صفت اول سے لکای صفت ثانی سے موصوف سر دوار صفتوں نا مفعول اول دا واجعل دا پارا شو اجعل
سره د دواړو سره د فاعل او سره د دواړو مفعولونو نه دا جمله فعلیه انشائیه شو وارنا و حرف اتواری فعل ضمیر په فعل امر ضمیر په مستتر فاعل نائب مفعول شو مناسک نائب مفعول ثانی سے جمله فعلیه شو وتب علینا و حرف اتو فعل فاعل علینا اور پورے متعلق سے جمله فعلیه ان هر لو کای اسم شو انت مبتدا شو تو خبرونه شو خبر دی ان شو په ترکیب پوښی ربنا یا ربنا و باس فعل فاعل به جر مجرور متعلق سے تر و باس پوری رسول موصوف شو منهم صفت شو او صفت اول شو یتلو فعل ضمیر په کې هغه فاعل علیهم اور پورې متعلق شو آیات کای مفعول شو جمله فعلیه معطوف علیه شو حرف یعلم فعل ضمیر په کې مستتر هغه فاعل هم مفعول اول شو کتاب مفعول ثانی شو والحکمت عطف شو کتاب معطوف علیه سره معطوف د مفعول ثانی دی یعلم او فعل سره فاعل سره دوړ مفعول نه جمله فعلیه عطف شو یتلو معطوف اول او حرف یذکی فعل ضمیر په کې مستتر فاعل هم مفعول شو جمله فعلیه معطوف ثانی شو معطوف علیه سره دوړ معطوفات صفت ثانی شو رسول موصوف سره د دوړ صفاتونه د مفعول شو پاره د واپس فعل سره د فاعل او سره د متعلق او سره د مفعول بنا جمله فعلیه مقصود بین دا ان حرف د حروف مشبہ بالفعل نه کوي سمشانت مبتدا العزیز دا خبر اول چله کی مخبر ثانی سے متراسل دوړو خبر نه دا خبر دی نشي نصر دین در جمله اسمه خبریه مصدره بین تحقیقی په ترکیب ورسېدل لکه کو نه چې نه پوهیږي نو څه وکړو شوکه من درجه طالبان تاسو د شری متعامل ټکه پټکه ترکیب نشو کولای که څوک نه په आवाज راو شړې لکه ډاکټر صاحب په پوښتنه په پوښتنه انشاءالله د دوه ما ترکیب وکړه ډاکټر صاحب د دوه ما ترکیب وکړه ته وای پوښتنه مکه مسعود الرحمن پوښتنه کې مولا په پوښتنه کمزې کې څه اشکال نشته لکه زید الله په پوښتنه دا خو په کار ده چې زه ته یو ټکې په ټکې کوم بیا وایم په پوښتنه یو ته په پوښتنه زه په پوښتنه مو ته وایه پاته نه دا به یو آیت کې به زمونږ ټول ټیم تېر شي څنګه وکړم بلوچستان ملیشیا په پوښتنه انشاءالله زه د دې سبق داسې مثال دی لکه خیرات څوک یې وخوري او څوک چا وخوړه په کومه درجه ده اول او دویم او درېیمه نه ده اول او دویم او درېیمه چې کومه ده درېیم پاس اخراج د جلالین مولا ته وایي قال ابراهیم رب اجعل هذا المکان دا المکان کې اشاره ده به د اعتراض ته کوي اعتراض دا دی بلد ورته ولې وایي دا خار خو نه دی جوړ شوی ورته وایي دا بلد د خار د امن کې خار خو لا نه دی هسې شړه ده دې جواب کې المکان خلاصه دا ده چې اشاره دې ځای ته کوي چې دا ځای خار جوړ کړي دا ځای خار جوړ وادي غیر ذی زرعین خار جوړ تاسو په پوښتنه بیا به اعتراض وارد چې دلته نکره ذکر کړی دا سوره ابراهیم کې معرفت ذکر کړی دا رب جل هاذا البلد آمنا تاسو په پوښتنه نو بیا چا جواب کړی دی هغه وایي چې دلته نکره ذکر کړی دا چې اول ذکر شول ته معرفت ذکر کړی چې دې ته په اشاره ده خدا استدا جواب ضعیف دی ضعیف ځکه دی چې په نزول کې خدا سره مقدم نه دی دا غین هغه مقدم دی هغه مکی دی او دا مدنی دی دې په جواب باندې پوښتنه دا جواب ضعیف دی ورته سوره ابراهیم مکی دی او دا سورۃ مدنی دی مکی اولی که مدنی اولی نا اول معرفت نازل شوی دی بیا نکره ښه جواب دا دی چې دای په هغه وخت کې ویلې چې لا خار جوړ نو هغه وخت دوه وختونه یو خار جوړ او یو خار جوړ نو دې کې اشاره هغه ته ده چې لا خار جوړ نو نو بلدن سره دې تعبیر وکړو او بیا چې خار جوړ شي دوباره ورته بیا دعا کړې درنه معرفت ذکر کړی دا ښه جواب آمنا دا څه کوي بجلی کې ورکه بجلی کې نه دی ورکه ورته بجلی نه لري
ما ته وګورئ آمنه صفت د بلدا ذکر کړی دی ځا امن اشاره دی خبر دی کوي چې بلد کې بلد امن والا نه د امن خاوند د امني نو دا صفت به حال متعلقی دی آمنن اهله زامنن دا معنا ده وقد اجاب الله دې کی اجابت ذکر کی الله قبول کړ دعا او دعا د ابراهيم عليه السلام فجالو حرم دسي حرم وګرځه الله اس په بي دمو انسانن وینه د انسان پکې نه تويږي ولا يظلم فی احد ظلم نکي په دې کې ولا يساد سيده خارنا کار کی ولا يختلا خلا ہو گیا ان راشي کول کی ورزقه من الثمرات الله جدا شدا دعا قبول کړه وقد فعل بنقل طائف طائف را نقل کده شامنا وکانا اخبر او د طائف سے خالی ولازر 20 کرونده پکې نه ولا ما وب پکې نه وي دا طائف د مکی سره ده کنه 80 کیلومتر کې ده او دای د شام نه راوړی دی د شام نه یو کلی راواخیسته او بس چې کوم دی نو د بیت الله نه وکړه ته طواف ورکړه جبریل علیه السلام او بیا یې هلته کېښوده نو طایف یې نوم شي طایف ورته ځکه وایي ځکه چې طواف یې کړی دی د بیت الله نه دی کلي او طایف هوا ډېره ښه ده خلک به سیل ته ورتله به وخت او د میوې اکثره چې کوم دی حرم مکي ته چې راځي نو د طایف شی نه راځي تاسې به پوه شوئ که به نه شئ پوه سمڅه بجلی کې دی ورکړي تاسو پوه شئ ما په دې خبرو کې نه پوهېږم من امر بالله والآخر بدل دے دا من امانه بدل دے دا اهله ما ته ترکیب ذکر کړه وخص بالدعاء دا دفع د اعتراض لا خلاصه د اعتراض دا دلته و من سوریه مطلق ذکر کړه او کنه کافر او مؤمن عادت اوس پر رزق کې په معاملې په امامت کې خو دواړه غوښتیو او پر رزق کې من امانه ویل دا ولی جوابدار هلته خو مطلق ذکر کړو کنه الله مقید کې په قید د ایمان سره چلا ینال واحد ظالمین نو دوی چې امامت کې خاص امامت زما خاص اولاد ته ملاوي د چې مؤمنان دي نو رزق په مم خاص اولاد ته ملاوي کې نه ځکه پر رزق کې خاص مؤمنان ذکر کړ چې معنا امانه تاسو په پوه شئ کنه شي پي الله ورته جواب وکړه د رزق معاملې دا څنګه د رزق کافر او مؤمن دواړو ته ورکو په پوه شئ ګوري وخصهم بدعاء خاص کړ مؤمنان په دعا سره لهم دوی ته موافقه لقولي موافقت یو کده دی قول د الله تعالی چې لا ینال احد الظالمین قال الله تعالی ورزق من کفاره اصل کې عبارت کې تقدیر ده ارزق من امانه ورزق من کفاره من امانه تم رزق ورکوم من کفاره تم رزق ورکوم او حج من کفاره دی په امت یو دنیا کې لګه پیدا ورکوم امت یو په تشدید سره راغله ده په تخفیف سره راغله ده په دنیا کې په رزق سره قلیلا مدت حیاتی کی اشاره ده خبره ده کې چې قلیلا مفعول به ده د امت یو د پارا قلیلا کما زمانہ ده قلیل هغه زمانہ دا چې د ژوند دی پټه ثم اضطروا الجئوا في الاخره فجبر سره به راولما اخرت کې عذاب النار فلا يجد عنها محيص خلاصه بده ته پیدا نه کې وبئس المصير مرجع ده هي کی اشاره دی خبر ده کې چې مخصوص به زم حذف ده ها وبئس المصير جمله فعلیه انشائیه ده کا زامه او هي مخصوص به زم ده وذکر ظرف وذکر رباسی اشاره دی خبر ده کې چې ظرف متعلق ده فعل محذوفه پورې ظرف او ده ابراهیم القواعد قواعد مراد الاسس بنیادونه او اول جذور یا دیوالونه مراد من البيت هغه ګور نه یبنی چې دوی جوړ دا متعلق دی بیر پاور و اسماعیل دا ته په ابراهیم باندې او پایل دی یار پاو د پاره دی سوال دار چې دواړه ولی یو ځای نه ذکر کول وجر په ابراهیم او اسماعیل القواعد من البيت جواب دار چې ذکر کول چې اصل بانی څوک ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیہ السلام تابعو په بنا کې او اصل کار به مشر ته منسوبه دا بنوای چې ما پلار دا کارو کنه دا بوای پلار مې دا کارو که زم ور سره دا بنوای چې لکه چیرته تر خار ته تر ځان لوي نه پلار مر سره تللی او نه دسی بوای پلار مې خار ته ته هم ور سره تللی او ما تاسو په پوښي سید ګل قاری صاحب اکثر طالبان به ادب امام مولوی صاحب دا کارو کنه مولوی صاحب دا کار او که زه هم ور سره ادب دا دی ابراهیم علیه السلام دا کار وکړو او اسماعیل علیه السلام هم ورسره موږ ته د ادب چل راځي مشر بارک به داسې نه وایي چې ما پلان کې دا کار اوس خلک بیا ادب وي په خوا به چانه تاسو کې دا لیک څوک دی دا پلان کې زوی دی دا پلا سړی به پچا په جندر کې د پلا د پلان کې خان زوی دی مشران اوسم داسې دي کې تاسو خیال وکړئ سپیږي چې څوک دغه کې دا پلان کې خان زوی دی
او اوس څنګه زمانه ده اوس سړی روان دا څوک دی دا د پلان کې پلار دی د دانش پلار دی دا یو الټه معامله ده د بېادبۍ طرف ته رجحان زیات شوی دا مندوزی وایي څوک دی دا وایي سردار حسین پلار دی دا نه وایي چې سردار حسین څوک دی دا جي مندوزي زوی دی الله به ویلی کالج له سړی تللی و او مطلب زمیندار سړی او زوی نه چا تپوس کړ چې دا دی څه دی هغه ورته غلي ویل دا زمونږ د میخو مزدور دی په پلار شرمېده دا سړی چایو پسې تللی دی دا بچی پلار له چای راوړي نو پلار نه تپوس کړ چې ته د میخو مزدوري دا زوی خو دې داسې وایي دا هلک وایي نه بس دی د مور مزدور یم که مور یې میخ ښایي نو ټیک ده که مور یې میخ ښایي نو ټیک ده دا حال دی پلار ته د میخو مزدوري ویل او مور ته یې میخ پلار باندې به فخر کوئ که هر څنګه وه اگر چې ساده و امپړ او زمیندار او اگر چې دړی نسوارې په خوله کې اچوئ خو فخر به پرې کوئ انک انت السمیع العلیم نو دعا بیا یې دعا وکړه که ربنا وتقبل منا قبول کې منا بنا انا کی اشاره دی که تقبل مقبول حذف دی انک انت السمیع للقول العلیم بالفعل وجعلنا مسلمين منقادين لك وجعل من ذريتنا ذرية اولاد توي امه جماعه مسلمه لك ومن للتبعيض دپاره دی واتا به من راوړو لتقدم قولي ځکه مخکې دا قول تر چې لا ينال احد الظالمين کنه وارنا علمنا مناسکنا شرائع عبادتنا دو قول دی پکې شرائع د عبادت ټول او حجنا یا پکې خاص حج راغی وتب علینا انک انت التواب الرحیم صالح التوبه وسوال دار چې ابراهیم او اسماعیل علیہ السلام څنګه توبه وکړه توبه خو بعد المعصیت کیږي وای توبه یو سره د عصمت د دوی نه تواضع د وجنه به متعظیم تعلیم لذری اولادی ته تعلیم ورکړي چې تاسو توبه بار بار وباسئ منګه سره د دینه چې معصوم یې توبه وباسئ نو تاسو کوم څوک یې چې توبه نه وباسئ تاسو په پوښ بلا خبره ده چې دلته داسې کار وکړه چې نیک عمل یې وکړو د نیک عمل نه وروسته دعا وکړه نو نیک عمل چې سړی وکړي وروسته دعا کوي دا مستحبه طریقه ده ښه سبق سړی وایي دعا وکړي دا مستحب طریقه ده مونځ وکړي سړی دعا وکړي نو دا مستحبه طریقه ده بنا د بیت عمل نیک عمل او عبادت وکړه او د عبادت نه وروسته دعا مستحبه ده نو داسې ویلی شي چې الصلاة عبادت دا صغرا شو وكل عبادت فالدعاء بعدها مستحب هر عبادت دعا دا غیر وروسته مستحب ده فالصلاة الدعاء بعدها مستحب نو مونږ چې کوم دی د دې نه وروسته دعا مستحب ده اگر که سنت یو که فرض یو که غیره که واجب یو که هر مونځ یو هر عمل نیک د هغې نه وروسته دعا کول پکار دي تاسې پوه شئ دلته یو اعتراض دی اعتراض دا دی چې دلته دوه خبرې د ذکر شي هجر په ابراهیم دا خو عمل شو او ربنا تقبل دا قول شو الله دو صفاتونه ذکر کړ سمیع او علیم علیم متعلق دی د فعل سره زمونږ په فعل خبرداري سمیع اوریدونکي زمونږ د قول نو قول رسته او په کار د چې سمیم رسته شوی وي او فعل مخکې او په کار د چې علیم مخکې شوی وي دلته سمیع د علیم نه ولې مقدم کو نو جواب دا چې دای مقدم کړه د مجاورت د وجنه څه د وجنه مجاورت چې قول سره یو ځایواله راشي یو جواب دیم جواب بداو کوي چې سمیع ادنا دی او علیم اشمل دی سمیع غیر اشمل دی سمیع خو صرف مسموعات ته شامل دی او علیم مسموعات او ټول ته شامل دی علم د الله خو ډیر دی د سمع نه کنه سمع خو مطلب شامل आवाज غواړي کنه چې आवाजونه خو کم دي کنه نو سمع اشمل نه ده او علیم اشمل دی او طریقه د تعلیم دار چې ترقی د ادنا نه کیږي اعلی دیم په دا اعتراض به تاسې باندې وارد شي په څه باندې په تب علینا انک انت التواب انت التواب د تب علینا سره متعلق دی او رحیم د څه سره علینا مناسکنا سره دی نه په کار تقدیم او تاخیر دلته به دا جواب وکړي چې توب التواب مقدم کړی دی څه د وجنه مجاورت د وجنه او رحیم مقدم کړ بل دار چې تواب مقدم کړی ځکه تواب اکثر و افرادن نه دی او رحمت خو الله خو رحیم په کافر په مؤمن ټول دی تواب خو د باز خلکو د پاره تواب دی کنه چې سو ګناو کې توبه وباسي نو تواب هغه خلک چې توبه یې الله قبلې هغه کم دی او هغه خلک چې الله په رحم کوي هغه ډیر دي او ترقی د تعلیم دار چې ترقی د ادنا نه کیږي چاته اعلی تبل آیت پس دې کې به سبب بحث کوو درود شریف وایي اللهم صل علی محمد